رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په شپه زما تېرېدل پر داسې قوم وسو چې هغو به په نوکانو خپل مخونه شکول، یعنې د مخ غوښې به په دې نوکانو شکول. ما د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ د راته وویل دا هغه کسان دي چې د خلکو په عزتو کې مداخله کوله، د خلکو عزتونه به یې خرابول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې ډلې ته وفرمایل ای هغه ټوليه چې په خوله ایمان لرئ او زړه ته مو ایمان نه ده داخل سوی، لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسې د مسلمانانو غیبت مه کوئ او د مسلمانانو پټ رازونه مه لټوئ. څوک چې لټول کوي د مسلمانانو د عیبو، الله تعالی به دغه شخص په خپل کور کې رسوا کړي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاکم والغیبت، د غیبت څخه ځان وساتئ، فإن الغیبت اشد من الزنا، ځکه غیبت چې د هغه سخته تر زنا. فإن الرجل یزني ويتوب فيتوب الله سبحانه علیه، وای که یو سړی زنا وکړي او بیا توبه وباسي، الله جل جلاله یې توبه ورقبلوي. وإن صاحب الغیبة لا یغفر له حتى یغفر له صاحبه، که چیرې یو څوک په یو مسلمان کې غیبت وکړي بیا دی توبه وباسي، تر هغه وخته پورې الله توبه نه ورقبلوي تر څو پورې ده په هغه چا کې چې غیبت کړی دی له هغه څخه یې بخښنه نه یې غوښتې، چې هغه یې معاف نه کړي الله یې نه معافوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والغیبت، د غیبت څخه ځان وساتئ، ځکه غیبت چې ده اشد من الزنا، غیبت د زنا سخته. زناکاره توبه وباسي الله یې توبه ورقبلوي. غیبت کوونکی سړی سي د غیبت څخه توبه وباسي الله یې توبه نه قبلوي تر څو پورې داسې په چا کې غیبت کړی وي چې هغه نه یې معاف کړی، الله جل جلاله یې نه معافوي. حضرت موسی علیه السلام ته وحی وسوې من مات تائبا من الغیبة فهو آخر من يدخل الجنة، که څوک مړ سو توبه یې کښلې وي د غیبت څخه، یعنې هغه سړی چې غیبت یې په دنیا کې کوي بیا یې الله ته توبه وایستله بیا وپاسو، فهو آخر من يدخل الجنة، دی به جنت ته اخر ځي. ومن مات مصبرا علیها فهو اول من يدخل النار، که چا همیشه غیبت کوي او دا غیبت کوونکی سړی مړ سو بغیر د توبې، توبه یې نه وایستله، په مسلمانانو کې غیبتونه کول، د مسلمانانو عزتونه یې خرابول، د مسلمانانو سپکاوی یې کوي او بغیر توبې مړ سو، نو وایي دی به جهنم ته تر ټولو مخته اوله واره دی جهنم ته ځي. الله جل جلاله موږ تاسې معاف کړي. باید موږ تاسې د غیبت څخه ځان وساتو. نن سبا هره کوټې ته ورسې، که پر وټل کښېنې، که یو بل ځای کې کښېنې، که په مجلس ته ورسې، په هر مجلس کې دا غیبتونه شروع وي. ولې؟ ځکه چې دوی مجلس تازه کوي، په یو مسلمان کې غیبت کوي، د یو مسلمان عزت ورخرابوي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که تا یو څوک رسوا کوي، د یو مسلمان عزت دې خراب کوي، الله جل جلاله به تا په خپل کور کې رسوا کوي. دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المستمع احد المغتبین، اوریدونکي د غیبت یو کس د غیبت کوونکي څخه ده، یعنې دا هم دی لکه دی چې غیبت کوي، غیبت به هم نه اورې، غیبت هم ګناه لري څوک یې اوري. سره کم چې په ژبه سره ته خپله غیبت تا شروع کړی د بل کې غیبت کوې دا ګناه لري، دغونه دونه ګناه لري چې ته په دغه غوږو اورې د بل مسلمان غیبت اورې. یا یې منع که یا خپله ولاړ شه د مجلس پرېږده، ورته وایې داسې ته لګیا یې دا ګناه لري، ځکه ته به هم دا غیبت نه اورې، که غیبت نه کوې غیبت به اورې هم نه.